السلام علیکم زم تاسو کور بار رفاق باچا او تاسو ګورئ کنسپټ ټي وي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار مردان دی او مردان کې دلته ډېر غټ غټ سیاسي خلک پراته دي په هر دور حکومت کې د دې ځای ولس خپل نمایندګان ټاکي او هغه لیږي اسمبلۍ ته د دې دپاره چې دلته کې کومې ستونزې دي هغه ستونزې حل شي خو د بده مرغه که موږ نظر واچو نو په مردان کې ډېرې غټې غټې ستونزې پرتې دي او په هغې کې یوه غټه مسله د مردان ډي ایچ کیو هسپتال دی ولې چې هغه مسله صحت سره تړلې ده کله چې د انسان صحت نه وي کله چې هغه په صحت روغ نه وي نو دی هېڅ نشي کولی په دې اړه باندې به موږ کوشش کوو چې موږ د دې ځای د ضلعي انتظامي سره د هسپتال انتظامي سره او زیاتر موږ ولس سره خبرې اترې وکړو د هغې نه موږ پوښتنه وکړو چې د دې هسپتال ضرورت څونه دی د دې هسپتال نه مسایل څونه دي تکلیف دا ټول تکلیف دی وروره چې د چا څه لږ غونته کې پېژندګلو شته هغه د نمبر نه ټسي او ډایرکټ ورځي زمونږ نشته موږ سر راغلي یو او زه دا صدقېسر ته وایم چې ته چا پاس کړی دغه ثوابالو پاس کړی ستا په علاقه نشته موږ تا دې مردان ته راوستي یو کله اسلام آباد ته بوځي دا کومه دغه ده دا انسانیت دی یا پښتو ده یا غیرت دی خو دې حکومت ته پکار دی چې کم سړي ته د سعودي عرب ویزه لګېدلي هغه دې پرېږدي دننه هغه ته د ویکسن کوي باقي دا پالتو خلک چې کم دی رشتو کی دا نور ملکونو خلک هم راځي ګران لګي دا صرف سعودي عرب تسلیم کړی دا ویکسن جی دا ګور د خلکو ته ټول پنور ولاړ دی تکلیف ته جی بس راست کې سر صاحب نه د مراد سعید صاحب نه راغی نه دا ریکوست کو د پرون په خپل د افغانستان نه راغم حالت مدس دین تیر شو بیا اعلان وشو چې افغانستان بند شو نو لکه ډېر ګرانې دي راته جي او پیسې لګي مونږ سهار راغلي یو لکه 10 بجې وې او دا د یو 7:30 بجه ده دلته نه همدلته رالیږي دلته نه همالته لیږي او کار هم نه کېږي دا د 1:30 شوه نو خلک به ټوله ورځ په بیماره بدن ناست وي دا راته ووایه ستاسو مسله څه ده زموږ مسله دا ده بیمار یو انګور مې مروستی په خپل هم نه جوړ یم د خپو تکلیف دی د معدې دی لکه اډو ګرځېده راله ښه نه دي تاسو ټسټونه کوئ که ډاکټر به معاینه کوي کوو الټراساونډ هم کوو نو اوس ډاکټر یې هلته نه پاسې دی ټسټونو والا هم پاسې دی اوس بیا وایي پورې لاړ شي الټراساونډ هم پورې راړو نو دا موږ 3 پیرې وکړې څلور د هغې بلډینګ مخې ته ولاړ یم کم بلډینګ چې په 2011 کې شروع شوی د دې منصوبې بنیاد د هغې وخت وزیر اعلی امیر حیدر خان هوت ایښی د زړو چارواکو د وینا تر مخه چې په دې بلډینګ باندې 1.80 کروړه او 13 لکه روپۍ چې د لاګت او هغه فنډ دیته شوی او دا منصوبه په 2014 کې سر ته رسېده د منصوبې کې دا هم تړل شوی چې نه صرف به دا بلډینګ بلکې د سره به د هغه وخت ډاکټران کم چې سپیشلیسټ وي او هغه شوبې چې کم شوبې دلته ضرورت وي د دې هسپتال جوړېدو مقصد دلته کې دا و چې کم خلک د دې ځای نه پېښور ته اسلام آباد ته یا نور لوی ښارونو ته ځي هغه دې ځای کې خپل علاج وکړي او د هغې علاج دلته کې ممکنه وي بلډ بینک دی نو دا د دې قابل دی چې کوم تاسو اکټیویټیز کوئ دا سپیس صحیح دی سپیس خو جی کم دی لکه خو دې ټایم کې مجبورۍ د وجې نه مونږ دغه کوو چې ایډمنسټریشن نوی بلاک لا کمپلیټ شوی نه دی نو په دې وجې ایډمنسټریشن مونږ له داسې راکړی چې دې ځای کې فلحال خلکو ته هغه چې کوم روټین دغه دی نو چلوي فلحال د نوې بلډینګ څونه ضرورت محسوسوي یاره ضرورت خو جی ډېر دی چونکې عوامي یو فلاحي دغه دی او عوامو ته فایده رسي په کار دا دی چې څونه زر تر زر وشي نو ښه ده زما نوم محمد رفیق دی او مین روټ انچارج یم انچارج صاحب دا راته ووایه چې پر ډے تاسو دلته کې څونه پیشنټ راځي موږ سره دلته کې پر ډے د 120 نه والے 200 250 پورې راځي دا کم سپیس چې دی او دا چې کم پیشنټ دی سپیس ډیر زیات کم دی کنه موږ ته خو د دې سپیس په وجه باندې ډیره غټه مسله ده او د دې سپیس په وجه باندې موږ ته هغه فیسیلیټي نشته کم چې په ماینر اوډي کې وي ډیر زیات کم دی موږ چې ته یو یا دوه داسې ایمرجنسي راځي خو ډیر خوري کور کوو کوم مسلسل لازم خو داسې چې سنگل لازم کولی شو او چې کله په یو ځای راشي اکسیډنټ وشي یا بل څه داسې مسله پیښ شي چې په یو ځای راشي بیا ډیره غټه مسله ده حادثات چې کم حادثات چې راغلي دي مازه کې کم بلاست شوی دی ریسنټلی دلته کم بلاست شوی سه سچويشن نغې کې بیا موږ ته ډیره مسلې موږ د ټوله کې جوړټه کې لګي بیا موږ
هغه کور کو خدای چې خلک را سره بیا جګړې کی شورم کی په دې ځای کې کنه ډیر کم دي نو کور کې ډیر زیات ګران دي. کتونکو دا مهال مونږ ولاړ یو د مردان DHQ هسپتال ایڈمنسټریشن بلاک د MS صاحب دفتر مخې ته MS صاحب له ورځو چې د هسپتال په ستونزو د هسپتال د بلډینګ حوالې سره او په مختلف مسایلو هغې سره خبرې اترې د بدقسمتۍ نه زموږ چې کوم ټیکهدار دی خبره د هغه نه پاتې ده څو زره هغه کارونه چې د هغه په پاټ باندې کولو هغه ولا ما کړي دي او نه پوهېږم چې د دې په څه وجه باندې په مده دی یا خو دې په دې نان پروفیشنل دی یا پکې د انټرسټ نشته دی نو زما ګورنمنټ هم دا ریکویسټ یا بلور د HC هم راغی CNW او دغه هم ورسره راغلی و د مشواني صاحب او د هغې نو سټاف هم راغلی و نو هغه ته موږ دا وایي چې دا تاسو لږ سپیډ اپ کړئ هغې وایي چې لږ ټیم به پې لګي نو څه بله غټه مسله موږ ته شته دی نه حالانکې ګورنمنټ هغې ته فنډ ایشو کړي دي هر یو شي د ګورنمنټ د طرفه ورته ورکړی شوی دی. قدرمند کتونکو څنګه چې تاسو ته مونږ ویلي وو چې په دې لړ کې به مونږ د ضلعي انتظامي سره خبرې اترې کوو دا مهال مونږ ولاړ یو د ډپټي کمشنر مردان دفتر مخې ته او مونږ کوشش کوو چې ډپټي کمشنر صاحب سره مونږ په دې حواله سره خبرې اترې وکړو د دې حوالې سره ترې مونږ پوښتنې د هسپتال بلډینګ تاسو کتلی تیار دی اوس پکې ډېر لږ کار دی هغې ته مطلب هغې فرنیشنګ او هغې له د مشینري بندوبست کول زه ریګولرلی ویزیټر یم هلته چې ځم راځم نو ګورم ورته شی تقریبا تیار دی جي زموږ بدقسمتۍ نه دا خو ایز بهانه استعمالېږي چې کووډ راغلی دی خو زموږ زیاتر ایشوز چې دي او واقعي د کووډ په وجه باندې ډیلی شوي دي دا کافي ټایم مخکې لکه په دې باندې اکچولي افتتاح چې د په اپریل کې په کار و چې شوی وی خو هم د کووډ په وجه پاتې شوه د دې نه مخکې دې کې د کال یو نیم کال نه د کار هم سلو شو نو دا اوس دوه نیم میاشتو چې دا په دې کې چې کوم د کنسټرکشن کار دی هغه ختم شوی دی د خیره اوس په دې کې صرف ایر کنډیشن لګول دي پکې لګول دی یا مشینري لګول دي بیډز اچول دي د بیډز پکې یو طرف ته موږ اچولي دي د کووډ نه د کووډ وارډ پکې موږ چلولی دی د 3 میاشتې 4 میاشتې اوس دا چې کوم مقصد دپاره بیسیکلي جوړ شوی دی د جنرال هاسپټل په تور باندې نو هغه لا نه دی روان अब इंशाल्लाह موږ کوشش کوو چې څومره زر وسته بجټ شو په دې کې ښه ټیک ټاک پیسې دې لپاره ښودل شوي دي دې لا به انشاءالله پروکیورمنټ کېږي خو چې د پروکیورمنټ په خپله زموږ یو پروسس وي هغه موږ ډېر زر هم کوو نو تقریبا میاشت 2 میاشتې په هغې لګي زما کوشش به دی بینګ کسټوډین اف د پبلک انټرسټ چې زه په 2-3 میاشتو کې دننه د هسپتال چابي کوم پاتې شي. قدرمندو دا د مردان د ټول نه لوی ستونزه چې په شته هسپتال کې شته چارواکو کې او په شته سهولت کې د مردان ولس د صحت سہولیاتو نه محرومه پاتې کیږي په دې لړ کې کنسپټ ټي وي خپلې هڅې وکړې او ایله لرو د خپل چارواکو نه چې دا چارواکي به هم په دې کې خپل لوړ قدمونه پورته کوي تر د بل پرونې پورې خپل کوربه رفاق باچا لول کې اجازت د لوی الله په امان.